د فری سولر سسٹم رجسٹریشن چې دی هغه تاسو آنلاین هم کولی شئ، خو ځینې کسان په دکانونو کې کوي یا د بېنظیر روپۍ راخلي، نه دکاندار ورته وایي زه به له سولر سسټم دپاره رجسټریشن وکړم نو روپۍ ترې کټ کوي. ځینې کسان د دې دپاره پارامونه خرڅوي، نه هغه پارامونه چې دي هغه ډکوي او په هغې باندې چې دی روپۍ اخلي. نو تاسو د خپل موبایل نه دغه رجسټریشن چې دی دا مکمل پرې کولی شئ او د دې په باره کې زموږ په یوټیوب چینل کې ویډیو شته چې په یوټیوب کې مظلومیار سپیک سرچ کو زموږ یوټیوب چینل باندې راشئ، هلته دغه ویډیو تاسو هم کته شئ. خو کم کسان چې دا په روپو باندې کوي نو په روپو باندې دا رجسټریشن مه کوئ، ځکه چې دا هر یو کس ته نه میلاویږي. بیا ځینې کسان وایي حکومت زموږ نه روپۍ والي، نو دا روپۍ ستاسو نه حکومت نه اخیستي، دا کم کسان چې تاسو له کار کوي هغه نه د خپل کار روپۍ اخلي. لکه اوس ته په یو کس باندې رجسټریشن کوي نو د هغه وخت د دې سره ضایع کېږي، هغه به ستانه لازم چې دی 200-300 روپۍ چې دي هغه به ستانه د دغې رجسټریشن چې دی هغه به اخلي. که آنلاین کوي او که آفلاین کوي د دواړو چې دی دغه روپۍ به ستاسو نه اخیستی کېږي. نو تاسو ځان له دغه رجسټریشن په خپله کولی شئ. د کومو کسانو تعلیمي لاړ شي او دغه رجسټریشن ځان لا په خپله وکړئ، مکمل پرې کېږي. بل لا چې ستاسو فارم چې دی دا په ټایم جمع شي. که دغه شان د تاسو کاغذي فارم چې دی هغه جمع کوئ او هغه دفتر ته وړئ، په دفتر کې به هغه ګوره چې بیا کله جمع کېږي، او چې آنلاین وکړئ نو هغه ډایرکټ په هغه ټایم باندې چې دی ستاسو دغه هر سره جمع شي. بل لا چې تاسو د روپو نه هم بچ شئ، ستاسو چې کومې روپۍ په دکان کې لګي نو هغه روپۍ تاسو ته هم بچت پاتې شي. نو رجسټریشن چې دی دا آنلاین ځان له کوئ.